حضرت ابراهیم علیه السلام د یو سپینګیري سره ملاقات شو، هغه مسلمانو، ابراهیم علیه السلام باندې ایمان او په الله ایمان هو پیژندوی نه. هغه وی چې دعا غواړم خو دعا مې نه قبليږي. ابراهیم علیه السلام ورته وی چې کله الله جل شانه د یو نیک سړي دعا نه قبلې ځکه چې الله پاک ته دا غل لاس اوچتول خون ورکي، لاس اوچت کی غواړي نه ورکي، ځکه چې د الله پاک د دې بنده د عمل ډیر خوښ دی او الله تعالی پوی دی که چېرې دته ما دا شی ورکو نو دی بیا لاس نه اوچتوي. انسان خو ډیر عجیبه دی چې کله دی موړ شي په خېټه دی بیا پروا نه ساتي، نو ورکې ځکه چې د الله سوچتول د ډیر خوښ دی او د ترقی کیږي، دا ویړیا نه زی په آخرت کې د لپاره هر څه محفوظ کی. او کله دا سی وی چې یو سړی یو کافر او مشرک یا غستی یا نه دی غستی، هغه ته فورن چې کوم دی نو ورکی داخله وته بند کی چې دې زما په جناب کې لاس نه اوچتوي، دغه د عمل زما بدی شي، هغه ته ورکی دنیا دسه شه. لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا.